په دې ټیک ټاک کې زمونږ پښتنو یو بد حال جوړ کړی دی چې په پاکستان کې او بیا په اسلام آباد کې 4 وټلو د شرابو خرڅولو اجازت ملو شوی دی. هلکه دا شراب مخکې په دې ملک کې نه خرڅېده. د شرابو خرڅولو نه علاوه پکې څه کارنامې وشوې. چکلې پکې نه چلیږي، هیرا منډۍ پکې نه چلیږي، اقبال پلازا پکې نه چلیږي، نور پکې داسې کم کارونه نه کېږي د قرآن نه خلاف او د اسلام نه خلاف. تاسو ماته یو کار په اسلامي جمهوریه پاکستان کې وښایئ چې هغه د قرآن او د سنت او د اسلام مطابق دی. یو کار پکې ماته وښایئ، یو کار، نو زه به مو منم. هسې په ټیک ټاک کې غویمه راغست چې دغه شرابو خرڅولو دا تصویر ځان سره ولګوي او ته چیرته یې عمر او ته چیرته یې عمر او ښکته بره لګیا دي او زموږ هغه پلنسټي او تالیسټي چې راپاسي په منبر باندې غول غوشان خوري او دغه په مړ فرعون او په مړ ابو جهل پسې لګي غول غوشان خوري. په دې دلګانو پسې راپاسئ، رامنډۍ پسې راپاسئ، اقبال پلازا پسې راپاسئ، په نورو داسو خبرو پسې راپاسئ چې د اسلام خلاف دي. تاسو چې کوم دی یا کشمیر له یا فلسطین له راپاسئ او دغه بېوقوفه او دغه خره مسلمانان چې کوم دی د پاکستان د دغو کې به جوش واچوئ، د فلسطین او د کشمیر د پارې راوباسئ. خپل ملک دپاره نه راوځئ. خپل ملک کې مو یو کار د اسلام مطابق نه دی، د هغې دپاره نه راوځئ. بهر دپاره راوځئ دلګانو، پلنسټو، تالیسټو.